نحمده ونصلي على رسوله الكريم. پرونی مجلس کې د شرکت د قرباني فضیلت وغیرہ احکامات بیان شوي. امید دی ملګریو په هغې باندې پوهې شوي. که چاته په هغې کې څه قسم څه اشکال یا څه داسې مسایل چې په هغې نه پوهې شوي نو اوس هم تپوس کولی شي، نو اوس هم تپوس کولی شي. د شرکت دا مسلې هم دې وجې نه تفصیل سره بیانولو غوښتل چې شرکت کې پریشانۍ لږې ډېرې دي. البته ساندیا هم پکې شته دی چې ځان له یو کس څاروي اخلي نو د هغې حلالولو او سنبالول او اخیستل دواړو کې مسلې شته. خو لیکن پریشاني پکې دا ده که کې یو کس هم پکې د غوښې نیت وکړو چې ماته به غوښه میلاو شي نو دې چا قرباني ونه شوله. د یو کس پیسې هم پکې لږې ګډې وړې وي نو دې چا قرباني ونه شوله. داسې یو کس چې عقیدتاً ټیک نه دی، یعنې چې کوم ستا ملګری دی تا د عقیدې په اعتبار سره ټیک نه وي، تا ته غلط وي، هغه چا خیال عقیدې زدالو وي نو چې هغه تا ته غلط وي چې ستا عقیده غلطه ده نو هغه سره هم شرکت نشي کېږي. هغې د وجې نه بسا اوقات قرباني باندې ډېر عجیبه سره وي، یعنې مطلب دا دی چې بس نه کېږي. نو د دغې وجې نه زموږ خپله کوشش دی چې ملګرو ته دا وایو چې تاسو ځان له د خپل څاروي انتظام وکړئ. خپل څاروي کې زموږ ډېرې فایدې دي. لومړنۍ فایده خو دا ده چې که مثال په طور دا زړه کې راشي چېرې زه خو کالو سر الله ورسره کړی خپې خوړی شم، کینه خوړی شم، نور خاص څیزونه د خاص اعضا چې کوم دی خاص غوښې زه خوړی شم. البته زه یو غریب له ورکول غواړم، یو رشته دار له ورکول غواړم نو دې کې تاسو ته کوسې ضرورت نشته. خپې راوالې یو کس ته یې ورکړه، سر راوالې یو کس ته یې ورکړه، اینه راوالې یو غریب ته یې ورکړه. تا ته هېڅ څه ځکه ټول ستا دی، د چا نه تپوس ضرورت نشته. دا هم پکې فایده ده. بله دا ده که چېرته موږ خپل څاروی واخلو نو مخکې عموما داسې وو چې عقیقه به دې ته ویلی کېده چې بس ماشوم به وشو یو لږې شانتې وریجې وغیره به دغه به عقیقه وه. حالانکې دا عقیقه نه ده، صدقه ده. عقیقه کې اینه تویول دي او د قربانۍ شرایط چې کوم څاروي کې برابر یا هغه عقیقه کې نو عام طور سره عقیقې نه دي شوي. علماو لیکلي دي چې د قربانۍ څاروي کې انسان د عقیقې په نیت سره هم حصه نیولی شي. مثال په طور یو حصه په ما فرض ده، دا مې د هغې پکې ونیوله. دویم حصه پکې زما عقیقه نه ده شوې، زه به یې هغه ونیسم پکې. یا زما زامنو کې لوڼو وغیره کې د چا عقیقه نه ده شوې، ژوندي دي، د هغوی عقیقه هم پکې ځې نیولی شم. هغه رنګې د ولیمې په نیت هم پکې د ولیمې په نیت چونکې انسان څاروی حلالوي نو د هغې په نیت هم پکې زه حصه نیولی شم. چونکې د اختر نه پس زما واده دی، لہذا زه په دغه نیت پکې حصه نیسم. چونکې دا ولیمه هم مصنوع طریقه ده نو عقیقه پکې نیولی شي، ولیمه پکې نیولی شي. دغه رنګې انسان کې دا راشي چې پلار مې وفات شوی دی، مور مې وفات شوې ده، یا بل څوک یا نبي علیه الصلاة وسلام لپاره زه حصه نیول غواړم نو نیولی شي. ځکه یو څاروی دی، یو ستا باندې یو یا دوه فرض دی نو باقي پنځه حصې تا سره شته نو ضایع کول نه یې پکار. بعضې ملګري داسې چې هغه ځان له څاروی والي خو بس یو کس د دوه کس طرف نه حلال کړي، یعنې موږ باندې یو یا دوه حصې دي بس هغې کې حلال کړي نو باقي پنځه حصې ضایع شول. د یو دته څه ثواب میلاو نه شو، یې نیت نه دی کړی. مسلې نه خبرې نو بیا خو ځان له د څاروي غم وکړو، بیا په مسله هم ځان پوه کړو چې څنګه تفصیل مخې ته راغی. لہذا که چېرته ځان له څاروي اخلو نو چونکې د نفل او د فرض خبرې دواړه مخې ته راغلې وي نو که چېرته ځان له څاروي واخیستو کور کې مثال په طور یو دوه درې کم زیات د حصې فرض دي، ضروري دي، یو هم پکې نفلي ده نو د نفلي نیت پکې اوس نه کوو. د اوس نفلي نیت باندې څاروی نه الو. که د نفلي نیت باندې د اوس نه څاروی واخیستو بیا به هغه کورنۍ پریشانۍ پکې راځي. که څاروی مثال په طور زخمي شو، عیبدار شو، ورک شو وغیره وغیره نو هغې حصه خو هغې لپاره خاص شوې ده، هغه اوس بل څوک نشي استعمالولی نو پکې پریشاني راځي. یا مثال په طور باندې یا څه کسان دي هغوی څاروی واخیستل، په هغې کې یو کس داسې چې صاحب نصاب دی، غریب دی، یعنې هغه حصې اخیستلو سره هغه باندې چونکې هغې حصه د هغه متعین شوله. اوس دا په څه طریقې ځان ایستل غواړي دی، چونکې هر څه وجې نه دی د هغې شرکت نه ځان ایستل غواړي. خو چونکې د پیسې ورکړي دي یا ورته د ویلي دي د په وینا باندې کار شوی دی نو د حصه اوس متعینه شوله
اوس دی به حصه اخیستل نه غواړي د هر څه وجې نه پیسې نشته هر څه وجې نه خو دا دې وتل غواړي نو که چېرته دی خو یا خو باید چې مجبوره ویږي چې نه دا به اوس ستا حصه نه ده خو که چېرته هغه ووتو په هرې طریقې سره هغه ووتو نو اوس دا باقي کسان دې کې بل کس نشي شاملولی هغوی بیا قرباني باندې بیا سر غورځېږي نشي کولی هغوی قرباني دا حصه به دوی چاله ورکوي خو دې ووته دا اوس د هغه کس دپاره خاص شوې ده نقلي حصه ده دا د هغه خاص شوې ده که دویمه ده که درېیمه ده که هر څویمه حصه چې ده د هغه خاص شوې ده نو چې خاص شوله اوس هغه په کوي نه هغو دې ووتو بل کس پکې شاملولی نه شي نو دا باقي کسان هم پسې کوي نو بیا پریشاني نو ځکه خپل منځ کې تقسیموي دا حصه خو د هغه خاص شوې ده تر بل چې اوس کېږي نه نو اوس به څه کوي دا یوه حصه به نه قرباني کوي هغه به قرباني کوي دا خو کېدی نه شي حساب به خو یو څه نه قرباني به کوي نو بیا پریشاني به نو که د هغې پسې باندې داسې وکړو واقعي معتمد ملګري صحیح ملګري د دې ټولو شرایطو سره وي بېشکه ځان سره شامل کړو هېڅ ګناه پکې نشته دی ښه صحیح دی خو نه که چېرته داسې نه یو الله پاک دله وس درکړی یو او په ځای دی چې 20,000 او 22,000 23,000 باندې یوه حصه او 30,000 برابرېږي نو د هغې په ځای باندې ځان له یو خپل څاروی والو 2 حصې 3 حصې نو په هغې کې به دا شي چې ځان له به یې ونیسو نبي علیه السلام لپاره موږ حصه نیولی شو نبي علیه السلام هر کال د امت لپاره قرباني کړو که چېرته د غایب دپاره موږ حصه نیسو غایب مطلب مړی یو کس مړ دی یا ژوندی دی غایب دی اوس نشته نو که چېرته د غایب د طرف نه قرباني کوو او د هغه دپاره یې کوو نو د هغې اجازت به ضروري د هغې اجازت به ضروري رور دی وغیره وغیره بار ملک دی څه ځای کې دی د هغه د طرف نه موږ قرباني کوو او د هغه حصه هم پکې ونیوله نو که چېرته هغه طرف نه اجازت نشته نه د فون په ذریعه نه د خط پیس په ذریعه نشته هغه هم تپوس نه دی کړی بې تپوس هم هغه لپاره حصه ونیوله نو دا حصه چونکې داسې راغلی چې د دې مالک نشته نو چې مالک نشته نو دا مو نشوله د دې وجې نه د نورو کسانو قرباني به نه کېږي نو کم سے کم د هغه نه په څه طریقې سره تپوس پکار دی یا هر کله چې یو تا ته وویل زما طرف نه ته وکیل شو کله قرباني کوله مالک به کیسه ونیسي هر کله چې ته وویل نو ته د هغه طرف نه وکیل شې د فون خط یا د ویل هر څه طریقې سره بیټک ته حصه نیولی خو که چېرته مړو دپاره یې کوو پلار مړ دی مور مړه دی یا ټول امت دپاره یې کوو نو ټول امت دپاره د حصې نیولو طریقه باندې ځان پوه یو هغه دا دی چې یوه هغه حصه دی چې په تا فرض ده او به تر ځان طرف نه کې هغه بل طرف نه ته نشي کولی که دې وکړه نو بیا مسله به جوړه شي هغه کې تر خپل ځان د طرف نه اګر چې علماو دا لیکلي دي چې په تا فرض ده او تا خپل حصه د مړي د طرف نه وکړې یاره زما پلار مړی هغه طرف نه کېږي هغه طرف نه کېږي به ستا طرف نه ځکه هغه نفلي ده ستا د فرض ده ضروري ده نو کېږي به ستا هغه طرف نه کېږي په بهرحال د خپل طرف نه نیت کول پکار دی ځکه نیت که خو بیا هم لږ کمې کوتاهۍ خو پکې راغې نو هغه رنګې سم خو بیا هم نه میلاوېږي نو کې به یې تر خپل طرف نه اوس که چېرته ته د یو کس وفات شوی دی د هغه دپاره ته حصه نیسي نو یا به د یو دپاره نیسي یا به د ډېرو کسانو دپاره نیسي نو که د یو دپاره نیسي نو بیا خو ټیک ده د یوه حصه ستا فرض ده هغه دپاره به نفلي حصه نیسي هغه دپاره به نفلي حصه ونیسه ثواب یې هغه ته وروبخه دا یو کس دپاره او که چېرته ډېرو کسانو دپاره حصه نیسو نو ډېرو کسانو دپاره حصې نه کېږي حصه به نیسي ځان دپاره دا زما دویمه حصه نفلي درېیمه حصه نفلي څلورمه حصه نفلي نیسي به ځان له ثواب بېشکه ټول امت ته وبخه ثواب کې بېشکه ډېر شاملول خو که چېرې داسې نه وکړي چې دا یوه حصه زما فرض دا دویمه حصه د ډېرو کسانو دپاره نو نه ستا قرباني وشو نه د نورو وشوله ځکه دې کې یوه حصه کې د اوومې حصې نه کمه د یو کس سره د ګډې دی پکې شریک و بیا کې بیا چا قرباني ونه شوله لهذا که چېرته د چا دپاره قرباني کوو کسان وفات شي ټول امت لپاره که ور چا لپاره چې کوو نو ونیسو یې ځان له او ثواب بېشکه ټول امت ته وروبخو او که چېرته یو کس لیکو نو د هغه په نوم باقاعده حصه پکې نیولی شو چې دا مې د پلار دا مې د مور دا مې د پلانکي هغه ځان له که یو کس دی نو باقاعده حصه ولې نیولی شو هغې ثواب به بېشکه هغه ته ور ورسي خو لیکن که چېرته ډېر کسان دي نو د هغوی لپاره پکې حصه نه شو نیولی حصه به نیسو ځان له ثواب به بېشکه به ټول امت ته قربان په دې مسله باندې پوه شو شاید کوشش ده الحمدلله ډېرو ملګرو سره موږ کې خبر راغلی ده هغوی دې کوشش کې دي چې موږ به ځان له خپل څاروی په خپله واخلو شاید که ته ډېرې حصې میلاو شي بعضې زنانه داسې کالی ورسره یې قرباني نه کوي نو په هغې فرض پاتې کېږي هر کال پاتې کېږي نو ځان له څاروي کې خو په اسانتیا سره د هغوی پکې کېدی شي د بل پکې کېدی شي د بل پکې نو بهرحال شرکت کې دې خبرو خیال وساتو الله نه سوال وکړو چې الله څنګه دې دې وي سي توفیق راکړي د پوره څاروي توفیق راکړي جزا الله خپل
څاروی چې څومره ښایسته وي څومره سور وي هغومره ښه وي ولیکن نوس به د الله لپاره عوامو ته عوام ته د ښودل لرل بس د دنیا او د آخرت نه چې کو به د الله لپاره ها بهترین څاروی واخلو ښه څاروی واخلو د خپل وس مطابق د خپل وس نه زیاتي زور نه کړو څاروی هم چې واخیستل اوس اخیستل به له پکار علماو لیکلي دي چې د قربانۍ نه که لږ مخکې وشي او چاته څه عذر څه مسلې نه ساتل ورته اسان یې بل کس ته ورکړي چې هغې وساتي نو مخکې اخیستل لږونه بهتر دي ته پرې لږ ښه خوراک وکړې خیال به یې وساتې ستا به ورسره لږ محبت پیدا شي ته به یې لږ خدمت وکړې لکه ستا نه د قیامت په ورځ د پولیسراتو د قیامت د بچاو یو بهترین ذریعه ګرځي نو لږ ځان له څه غم پکار دی که اوس بیخي دبلا پتلا څاروی دی هغې خپله نشي ګرځېدی نو د قیامت په ورځ به تا محشر ته څه ویست نه چې لږ شانتې نو لږ خیال یې ورسره له څه ورځې مخکې یو خو هغه هېڅ چا سره ذهن وي نو خو مجبوري ده یا داسې څوک وي چې هغه ته وایي چې هلکه زما دا څاروی به ته ساتې ستا څومره خرچه ده زه نه درکوم داسې نو خو مجبوري ده هغه خو چونکې مجبوره دی د هغې نه بغیر به انشاءالله هغه لا اجر خو نه عام طور سره داسې انتظام کي کورونه الحمدلله دومره تنګ نه دي نو کم سے کم د اوس نه څاروي وواخلو او په دې نیت یې واخلو چې ښه خیال به یې ساتم ځکه دا د الله دربار کې زه پیش کوم چې د الله دربار کې پیش کوم نو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما چې لږ شانتې زړه محبت شولهن رحمت الله علیه د هغې متعلق راځي چې هغه به کله قرباني کولو نو دا کافر حضرات اکثر ځان د خپل یو ګډ وغیره کې وایي نو عموما هغوی داسې نو شولهن رحمت الله علیه به ځان لږ ګډ واخیسته ډېر مخکې به یې اخیسته کال مخکې یا کم یا زیات مخکې به یې او باقاعده داسې خیال به یې د هغه ساته څنګه چې د زامنو خیال ساته علماو لیکلي دي چې لډوان به لډو مټیان به بچو لرو پالګر به مټیان دومره خیال به یې ساته د بچو په شان بلکې بچي واړو نو هغوی به دا ګڼي چې دا زموږ ورور مینه داسې خیال به او چې کله به یې حلالو نو جړل به چې الله زه ستا په دربار کې دا هدیه پېښ کړو دومره محبت به ورسره پیدا شو چې هغه بچو به یې ورپسې جړل چې بابا جان دا ما حلالو دا زموږ ورور دی داسې مینه او محبت خو برحال هغه خلکو سره الله جل شانه خصوصي دارو نو څاروی د مخکې نه والو خو پوره طریقې سره خیال وساتو په دې نیت باندې چې د الله دربار کې پېښ کوم د الله حکم پې پوره کوم او د الله په تقرب پې حاصلوم او پریشانۍ پې ختموم نو چې څه خاص سنتي څیز راته میلاو شي څاروی هم واخیستل څاروی اخیستلو نه پس اوس د اختر ورځ راغله قرباني به کړو د اختر فضایل وغیره چونکې هم تاسو جمعو کې بیانېږي هلته ضرورت نشته دی خو دومره خیال وساتو چې د اختر شپه ډېره بهترینه شپه ده دا شپه چا په عبادت تورونه کړه د قیامت په ورځ به د زړه ژوندی د قیامت پر به ډېر خلک نشي په حالت کې ډېر تکلیف د وجې نه هېڅ په نه پوهېږي نه پخه نه پیسته هم نه پوهېږي خو لیکن دا کس به کې بلکل زنده دل زنده دل دی به نه د غم نه خبر نه د درد نه زنده دل انسان وي هغه کس چې دغه اختر شپه په عبادت کې 5 شپې 8 ذوالحجه 9 ذوالحجه 10 ذوالحجه وړوکی اختر او د 15 شپه 15 شعبان د 15 شپې دي دا 15 شپې چې چا په عبادت کې تېرې کړې د لپاره جنت واجب لومړی 8 ذوالحجه یعنی اختر په 10 ذوالحجه دی د هغې نه یو ورځ مخکې 9 ذوالحجه عرفې ورځ ته 9 ذوالحجه د هغې نه یو ورځ مخکې یوم الترویه د 8 ذوالحجه نو د 8 ذوالحجې نن 8 ذوالحجه دا اوسنۍ چې کومه شپه ده 8 ذوالحجې شپه د 9 ذوالحجې شپه د عرفې شپه او د غټ اختر شپه 3 شپې دا دي د وړوکي اختر شپه او د 15 شعبان 15 دا 15 شپې احادیث مبارکو کې راځي چې چا په عبادت کې تېرې کړي نو د لپاره جنت واجب شو که نور هېڅ هم نشو کولی نو علما فرمایي چې کم سے کم د ماسخوتن لمونځ او د سهار لمونځ جمع سو دا دواړه چې چا جمع سو وکړه نو علما فرمایي چې ټوله شپه په عبادت کې راغله نو کم سے کم دا 2 شپې خو چې عبادت ته اجر او ثواب پې زیات دی نو ګناه هم پکړم پې ویسه او شیطان کوشش دا دی چې دا شپه زموږ نه ضایع کړي د غټ اختر شپې وګورو نو په لهو لعب کې په سوداګانو کې او په څه څه کې رانه تېره شي حالانکه ډېره قیمتي شپه ده د قیامت په ورځ د نجات ګرنټي ده په دې شپه کې الله ایښې ده زموږ نه ضایع شي داسې په نور خرافاتو نور فضول څیزونو کې زموږ نه د شپه ایسته ضایع شي نو نه چې دا شپه ضایع نه کړو د الله ذکر عبادت پکې وکړو د الله نه وغواړو چې الله آینده اختره پورې د عافیت د خوشحالۍ د صحت د مالدارۍ هر سهولت سره ته الله زندګي راکړي الله جل شانه ورکولی شي هغه قادر دی هغه ورکولی شي د غټ اختر ورځ راغله اوس به څاروي حلالو نو دې کې د دې درېو خبرو خیال ساتل دي لومړنۍ خبره دا چې د څاروي د حلالولو وخت څه دی نو د څاروي د حلالولو
وخت دا د غټ اختر د مونځ سره لږ تعلق لري. نبی علیه الصلاة والسلام د غټ اختر په ورځ باندې خطبه وکړه نو ویې فرمایل چې نن ورځ زموږ دپاره چې کوم اهم کارونه دي نو هغه ډومبی د غټ اختر مونځ دی، بیا ورپسې قرباني ده. د هغې علماو دا لیکلي دي رئیس دی ده چې چا د اختر د مونځ نه مخکې قرباني وکړه نو د قرباني ونه شوله، غوښه مخه ورته میلاو شو، هر څه جوړ شو، قرباني نه ده شوې. لہذا که چا داسې په غلطۍ وکړو نو به د غټ اختر لمونځ نه پس دوباره قرباني کوي، د قرباني نه ده شوې. نو د قربانۍ وخت د هغه کس دپاره د هغې علاقې دپاره چې کوم ځای کې د اختر لمونځ صحیح کېږي. ډېر ځایونه داسې دي بانډې مانډې دي هلته د اختر لمونځ نه کېږي او خلکو شروع کړي دي، د هغوی غلطۍ دی نه کېږي هلته، هغوی شته دی. نو کوم ځای کې مثال په طور دا خالیاتو ته د اختر لمونځ کېږي شرایط موجود دي، نو د دې خلکو دپاره د قربانۍ وخت هغه د اختر د لمونځ نه پس دی. البته دا اسانتیا شته چې په دې پوره علاقه کې د اختر لمونځ چې کوم ځای کې مو شو خپله محله ضروري نه ده، هر ځای کې وشو، د وخته وشو ناوخته وشو، هر ځای کې چې کوم ځای کې د اختر لمونځ شو بس ټیم داخل شو نو دا د قربانۍ وخت دی. اوس دې وخت کې که څوک قرباني کول غواړي نو کولی شي، که څوک دا کوي چې کوسیږي دلته خاریه کړي خو لیکن تعدید یې شي زما دا قرباني لږه زر وشي او دا غوښه ماته لږه زر راورسي چې زه یې وخورم او بیا زما بیا مې ضروري کار دی بیا نشي مثالی دی، نو د هغې لپاره علماو دا طریقه لیکلې ده چې دا دا څاروی داسې علاقې ته ولېږي چې کوم ځای چا باندې د اختر لمونځ نشته، د اختر لمونځ چا باندې نشته، خپل یو نوکر موکر څوک ملازم څوک دی ورسره ولېږي هلته نو څاروی چې کله هلته ولېږي داسې ځای دی چې هغه باندې د اختر لمونځ نشته دی، نو هغه ځای کې د فجر نه پس یعنې سبا چې څنګه راوخته لکه نن سبا غالبا 3:15 دی که څه شي دی، نن سبا تقریبا 3:30 بجې باندې سبا وخت داخلېږي. نو چې سبا وخت داخل شو هغه باندې چونکې د اختر لمونځ شته دی نو چې نشته هغوی لپاره دغه شرط نشته چې د اختر لمونځ نه پس بیا کوي، هغوی چې د اختر سبا راوخته مثال په طور باندې د اختر په سهار باندې پوره ټایم راته اوس پته نشته غالبا یعنې مثال په طور د 4 بجې اړوله د صبح صادق ټایم دی، نو 4 بجو نه پس د بانډو مانډو والا دپاره د قربانۍ ټایم دی، هغوی دغه وخت کې قرباني کولی شي. د دغه ټایم نه والا د اختر د هغه ورځې ختمېدو پورې دې دوران کې چې هغوی کوم نو که داسې یو کس چې تعدید او زه زر قرباني کول غواړم چې دا غوښه زر راشي ځان سره وړم یا خیا به داسې شي نو د هغې لپاره طریقه دا ده چې داسې باندې چې د اختر لمونځ نه سي کېږي او د اختر لمونځ نشته نه هلته دې ولېږي هغوی د وخته د سهار لمونځ نه پس د سهار لمونځ نه مخکې دې کې هغوی حلاله کولی شي حلال دی کې دوی زر زر د اختر لمونځ نه مخکې دوی هر څه سنبالولی شي. نو دا خو د هغې کس لپاره دی چې کوم کس چا باندې د اختر لمونځ دی یعنې کوم علاقه کې دی او هغه ځای کې د اختر لمونځ دی او دا څارویان دلته دی نو د هغوی لپاره بیا ټایم دی د اختر لمونځ نه پس. دا به شروع کېږي 10 ذوالحجه 11 ذوالحجه او د 12 ذوالحجې غروب پورې درې دا 3 ورځې د 12 ذوالحجې د اختر 3 ورځ د غټ اختر وشوله دا دویمه شوه دا درېیمه شوه دا د نور د پرېوتو نه مخکې چې کوم ټایم دی نو دا ټوټل 3 ورځې دا د دې وخت دی. دې وخت کې چې کله مو شو که د ورځې کوي که د شپې کوي البته غوره پکې لومړنۍ ورځ بیا ورپسې او بیا ورپسې دا غوره دی. مثال په طور یو کس دی هغه په لومړنۍ ورځ فارغه نه دی نشي کولی په دویمه ورځ دې وکړي نشي کولی په درېیمه ورځ دې وکړي نو دې درېیو کې چې هر کله وشو مستحب او غوره دا دی چې په لومړۍ ورځ دې وکړي ښه خبره ده خو که موقع میلاو نه شوله څه عذر د وجې نه سهار یا مثال په طور باندې یو کس دی په دې صاحب نصاب نه دی دس تاریخ باندې صاحب نصاب نه دی په 11 صاحب نصاب نه دی په 12 تاریخ د غروب نه مخکې دله پیسې راغلي کوم څه چې قرباني فرض کېږي هغه نصاب دله راغی نو د قرباني کې یو مسله دا دی چې په دې باندې کال تېرېدل ضروري نه دي لهذا دله هغه څیز راغلو په ده باندې داسې قرض هم نشته نو اگر چې دی پکې قرباني کولی شي خو نشي کولی په ده باندې قرباني لازم شوله نو که په دې ونه کړله په دې دې وکړي په دې نه په دې خو دې 3 ورځو کې دننه کله چې دله پیسې راغللې یا خو مخکې نه هغه څه که مخکې نه نو مخکې نه غریب و دې دوران کې صاحب نصاب شلو په ده باندې قرباني لازم شوله لهذا دی به اوس قرباني کوي خو غوره لومړنۍ ورځ بیا ورپسې او بیا ورپسې اوس دا د ورځې هم کېدی شي قرباني د شپې هم کېدی شي خو د شپې مسله دا دی چې رڼا مڼا انتظام مخکې چونکې رڼا انتظام به ډېر کم وي یا اوس هم کېدی شي بجلي ته راتی شي نو د رګونو د کټ هغې کې د کټ کېدلو کې کمي راتلو د وجې نه د شپې قرباني لږه ښه نه ده جایز ده که د شپې کې او که د ورځې کې هر ټایم کېږي خو لیکن چونکې هغې د وجې مسله پکې د شپې دا راتلی شي کېدی شي رګونه صحیح کټ نه شي
یعنې تیاره د وجه نه او د ورځې چونکې رڼا هېڅ انتظام څه مسله نشته نو د ورځې هم کېږي د شپې هم کېږي په دې مسله پوه شوې چې راپوښتېدل دا قرباني به کوي څوک غوره او بهتر خو دا دی چې په چا فرض ده څوک چا حصه نیولې دی په خپله وکړي بشرط دی که دی په قرباني په حلاله باندې پوهېږي خو چې پوهېږي نه نو هغه به غریب څه وکړي نو هغه بیا د بل نه تعاون اخیستی شي بل کس ته ویلی شي بل کس په اجرت نیولی شي بل کس ته یعنې هغه نه تعاون مدد اخیستی شي خو غوره بهتر خو دا دی چې د چا څاروی دی دی په خپله حلاله کړي اوس اووه کسان دي نو اووه واړه خو نشي حلالولی صرف په ګڼو قصابانو کې بل طرف یو کس پکې مشر چېرې لکه دی پکې مونږ کې لږ مشر دی دا پکې لږ ښه دی د بیخ کې وخت لګولی دی دا پکې لږ نیک دی ښه انسان دی مشر دی هر اعتبار سره ښه دی هغه مخکې کړو چې هلکه ته دا چاړه ته واله کاپي پېږي هله او که چېرته هغه یېرېږي نشي کولی نو چا باندې دې وکړي حلاله نارینه هم کولی شي زنانه هم کولی شي او زنانه دا ده چې عام طور سره کمزوري هغه شانتې هسې ویرېږي یا څه بل څه رګونه صحیح کټ نه شي دا کټ کېدلو نه مخکې مړ شو نو مردار به شي نو زنانه حلاله کولی شي خو دا دی که نارینه وکړي نو لږ لږ تکړه نو ښه دی نو نارینه هم کولی شي زنانه هم کولی شي او غوره هغه دی چې د چا په کیسه دی چې په خپله وکړي خو که چېرته څوک یې نم کوي او څه عذر نه نو دوی دې کم سے کم د قربانۍ په وخت کې دا کسان دې حاضر شي حضرت فاطمه رضی الله عنها ته نبی علیه السلام وفرمایي چې پاسه او قربانۍ ځای ته حاضره شه او په دې باندې خپل زړه ځان له خوشحاله کړه په لومبنۍ قطرې پرېوتلو سره الله پاک ستا ټول ګناهونه معاف کوي نو که چېرته ممکن وي څه عذر نه څه مسله نه نو که نارینه ده او که زنه ده چې چا حصې دي هغه دی د حلالۍ په وخت کې هلته دې کم سے کم حاضر شي ځکه د اینې تویېدلو سره څاروي حلالېدلو چونکې دا د الله یو حکم پوره کېږي د اینې تویېدلو سره انسان کې خپله یو شوق پیدا کېږي چې الله شکر دی ما د الله حکم پوره کړ او دغه لرې چې ناست دی هغوی ته داسې ناستې لېږي خو غوره بهتره ده ضروري نه ده یو کس په کراچۍ کې دلته ځان لیسې نه یو کس ته ویل ماله قرباني وکړو که حاضر شو که حاضر نه شي کولی شي هېڅ خو لیکن که په خپل یو کې یا کم سے کم هلته حاضر و ډېره غوره او ښایسته خبره ده څوک یې کولی شي دوه خبرې ضروري دي هر څوک یې چې کوي که دا کس یې په خپل دا خو ما چې ته کومه خبره وکړه دا خو د فضیلت خبره ده غوروالې ده خو لیکن څوک هم چې حلاله کوي کې دوه خبرې ضروري دي لومړۍ خبره ده چې مسلمان د مشرک حلاله ناجایز ده مسلمان دویم نمبر خبره دا ده چې دا به حلاله پېږي هسې نه رګونه صحیح کټې نه کړي څاروی به مردار شي نو دا دوه خبرې لومړۍ دا چې مسلمان د غیر مسلم حلاله ناجایز ده شیعه دی قادیاني دی هر قسم غیر مسلم چې دی نو د ده حلاله نه چلېږي که چا په ده باندې حلاله وکړو دا څاروی مردار ځکه هغه د غیر مسلم په زړه کې بسم الله نشته د هغه د الله په ذات ایمان نشته نو که بسم الله الله اکبر وایي نو وایي دی نو خو په ایمان نشته چې ایمان نشته لهذا د هغه حلاله داسې ده چې لکه یو سړی قصدن عمدن بسم الله الله اکبر پرېږدي نو که چا پرېښود نو څاروی مردار چې مردار شو نو مثلا څه ته برابر باندې نو د دې دوه خبرو لومړی دا دی چې دا به څه شي مسلمان او دویمه دا دی چې په حلاله باندې اوس چې کله دا حلاله کوله نو په حلاله کې څه مستحب طریقې دي په هغې باندې زموږ پوه یو په خبره خو پوهېږئ که نه خبره خو ضروري ده که نه ځکه چې دا یوازې د قربانۍ سره تعلق نه ساتي دا نور کله هم کور کې غمخادۍ کې سړی حلالۍ کوي نو دا خبرې د هغې دپاره هم دي یوازې د قربانۍ دپاره نه چې قربانۍ کې والو د څوک کوي هغه پوه شو نه چې دا به زما او ستا مخې ته راتلی شي کور کې چرګه لالولی شي یا مثال په طور شوق یې راوړو هلکه نن پکې یو چیلی لالو چې د کورس ملګرو یو دعوت وکړو انسان دی که ذهن کې راتلی شي که نه اگر چې تاسو ته څه راځي خو بهرحال بیا هم راتلی شي خبره نو اوس هغې له به ته څوک ګورې دې شپه کې چېرې زه څوک وګورم چې هغه لالو دي چې په خپله سړی پوهېږي هغه چې کتل ته څه ضرورت دی ورته خپله وکړم ډاکټر صاحب په خبره خو پوهېږي که نه عایشه د انس بھائی در باندې خو پوهې دی چې ګورې هغې حلاله کې د یو څو خبرو خیال ساتل پکار دی دې سره د قربانۍ اجر ثواب فضیلت برکت کې اضافه راځي لومړنۍ خبره کوم ځای کې چې موږ څاروی حلالو د هغې نه مخکې په څاروي باندې ښه خوراک کول د هغه ښه خیال ساتل ځکه د الله دربار کې پیش کوون دي نو د هغه ښه په د اخرې ورځ د اخرنۍ لږ ساعت یې مېلمه دی نو ښه ښه وکړو ښه خوراک پې وکړو اوبه مو پکې وڅښو چاره ماره د هغه خوراک مراک بهترین خوراک څومره د انسان وس کې دی شي درته وکړو بیا چې کله موږ کوم ځای کې قربانۍ حلالولو دپاره موضوع مونږ کې یو غلطی دی څاروی راوغورځوو هلته به یې د خپونه راکاږو نو ولې دومره ظلم وکړو دا ښه کار دی که بد کار دی بد کار دی نه جي مشوره وکړو کوم ځای کې حلاله کوو
نه اقضی کې رسملو کم مذبحانه ده کم ځای کې چې موږ الله کوم اقضی کې څاروي رسملو ولې ماته دی بیا راکاږو نو چونکې عام طور سره نه پیږي نو کله قبلې ته ول شا کې راوړي او بیا د خپلو تاوي دا ظلمونه ولې کوي نو خو څاروي دی پیږي چې د دوی ما سره څه کوي تکلیف ورکوي ګناه کار داسې نه دی کول پکار هغه غره کې بس او کدا چې وشي چې مخکې نه سوچ نه هغه وخت له کوندړي وباسي نو څاروي رسملو وسول دي مړه پاکه کوندړي وباسي نو دې تکلیف څه صورت ښه کارونه دي ګناه کارونه دي نظام ساتل پکار مخکې نه تنظیم پکار یو دا بل غټ غلطي مونږ یو بل دی دا غلطي یوازې د قربانۍ سره نه دی دا غلطي زمونږ د چرګان د څومره چرګان چې حلالې تقریبا هر یو کې موجود دي دوه غلطیان یو دا علماء فرمایي دی یو څاروي مخکې به بل څاروي نه حلالې څاروي دی خو دومره پوهه پکې شته ځکه خو د چاړي نه تښتي د یو څاروي مخکې بل څاروي نه حلالول که څوک حلالې نه ده ښه کار نه دی د ګناه ځکه خو دا چرګان مرغان چې موږ خورو نو قسمه قسم پریشانو کې هغه شانتي برکت پکې نه ځکه هغه کسان هغوی هم پوهه نه موږ هم د هغوی د پوهه کولو کوشش نه دی کړی چې دا پنجره چې لګېدی دی پنجرې مخې ته کم سے کم څه پرده خو جوړنده کړه یو دا غلطی دی نو قربانۍ کې موږ د دې خیال ساتو د یو څاروي مخکې بل څاروی نه حلالوه یو شي هغه عذر یې نو جدا خبره ده الله نه موافق غواړي دویم شي د څاروي په مخ کې چاړه تېره کول دا ګناه کار تاسو ملیدلي که نه څاروی رسمولې ده به څوک کرشه نبي علیه الصلاة والسلام په یو کس تېرېده هغوی چیلې رسمولې وه ما ته نه خیال ساتي چیلې رسمولې وه او د هغې په مخ کې لګیا و چاړه یې تېره کوله نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویل دا څاروی تا په څو مرغونو باندې مړه دا څاروی په څو مرغونو باندې دا ته مړه کړې یعنې ګناه کار یې هغه مخکې چاړه دونه خو پوهېږي چې دا اوس مالالې نو د ګناه کار دی نه چې مخکې نه چاړه تېره کول مخکې نه دا یو څیز انتظام چې څاروي ته کم سے کم تکلیف ورسېږي په دې مسله پوه شو لهذا څاروی کوم ځای کې حلالو نو مخکې نه هغه ځای انتظام ورسو بیا هم چې کله راسملو نو د راسملولو په وخت کې کښتۍ ماته شوله غوږ یې کټ شو یا مثال په توګه باندې ښکر یې مات شو لکۍ دې وغودله نو دې دوران کې که څه عیب پکې راغی نو دا عیب معاف نه کېږي راځي نو د دې عیب نه وجې نه قرباني باندې سره کړی دې نه مخکې څه داسې عیب پکې راغی قربانګاه ته د بوتللو نه په لار کې دوران کې راپرېوته خپې ماته شو نو چونکې دا و عیب دا و عیب معتبر لحاظ هغه څاروي باندې بیا قرباني خو لیکن د راغورځولو وخت کې که چېرته داسې څه عیب مې پکې راغی خپې ماته شو هډوکي وغیره وغیره قسم نو دا قرباني دې څاروي باندې قرباني کېږي څه مسله پکې نشته لحاظه دا د حلالې متعلق چې کوم خبرې تاسو یې کې څه سوال یې به انشاءالله بیا کوئ کله حلاله کېږي نو د حلالې په وخت کې یو خو نیت کول دي دعا ویل دي او دریم نمبر د حلالې دعا بسم الله الله اکبر ویل کم نیت چې دی نو هغه صرف دومره زړه کې راوستل دي که اني وجهت وجهي للذي که د هغه چاته یاد وي خو ډېره ښه خبره ده خو داسې زر ویل چې بس چاړه رالګولو فورا دغه وي نو ښه خبره ده چې زر یې ووایي او چاړه راولګي ډېره ښه خبره ده او داسې نه چې څاروي راسملولی د کاغذ راغستی خو په قلاره په تجوید سره وی او څاروی نه چې داسې نه کړو څاروي له څه ضروري خو نه ده مستحب خبره ده که ودې ویل وایي څه ضروري نه ده مې وایه یا مخکې نه یاده کړه که نه دویم نمبر نیت کول دي نیت دا دی دا قرباني د چا طرف نه زه کوم ځان طرف لکه په ما فرض ځان طرف نه او که د بل طرف نه زه کوم مثال په طور بل کس راوسي هغه لاله کوي دا به کم سے کم نیت کې دا راولي چې دا د ملګرو طرف نه زه څه کوم بس صرف دونه نیت کې راوستلی شي هر یو کس له نیت ضروري ده کم کس چې حلاله کوي چې دا که دعا ویله ښه خبره ده نیت به کې نیت چې صرف زړه کې دومره راغله یا مثال په طور چا د قربانۍ په نیت باندې څاروی واخیستم که هغه وخت کې ته نیت ایرم شي خبره ده پته قربانۍ په نیت یې اخیستی نو بس کافي دی ضروري نه ده لکه علماو لیکلي یو کس کور کې یو داسې چارندام وکړو او په دې نیت یې وکړو چې په دې چارندام به زه څه کوم لمونځ به کوم په دغه نیت یې وکړو او دی راغی را روان دی خو لار کې چا څه خبره اترې داسې کوم چې هغې سره لمونځ کې هغه نه کول پکار داسې خو را روان دی راغی جومات نو د جمع تیار ولاړه ده هېڅ نیت یې نه کوي الله اکبر دغه نیت دی کافي دی چونکې هلته اودس شمان په دغه نیت کړی او را روان شوی دی نو کله چې څاروی دی د قربانۍ په نیت واخیسته بس هغه نیت یې کافي دی دې وخت کې که ته هېر هم شي خبره نه ده که ویې کوو که ویې نه کوو خو کول پکار دي نو نیت به کوي بیا له هغې نه پس بسم الله الله اکبر ویل ضروري دي که دا چا ونه ویله او څاروی حلال کو نو دا څاروی به حلال وي که مردار وي خبرې ته لږ سوچ کړئ نو فورا فتوا مه لګوئ
بسم الله الله اکبر 94 او د ساروی حلال کو تو ساروی مسیحی جی اب دا په مرداری که حلال وي څوک ویلی شي جی شاباش شاباش ساروی حلال شو او بسم الله 94 ویلا ورګه پوجي پاسي یا جی جی زه وای دا جی جی یا خطا څنګه چاو ویلا ورا هغه مسله باندې ځان پوهه وګنه دا ته پوس دې د پاره کوم ورزي ډیر ولا خو بس د پوجي په شان وایي چې ګرمي پتر نه کېږي را خطا نه دی ورزي ټول ولا ورله کا وسله کول پکاري ویل پکاري کو غلط شنو خبر نه هو ټیک به وګنه ورا یو دانه چې چا قصدن عمدن بسم الله الله اکبر پرې هو قصدن نو دا ساروی مردار او چې مردار شنو چا قربانی او درته د خوراک هم نه دي مردار ساروی خو سونه خوري کنه مردار د مسلمان لپاره خو نه جایز دی نو کچا قصدن عمدن بسم الله پرې خو بسم الله سر بسم الله یا بسم الله الله اکبر ورته د دوه ویلي شيخه خبره بسم الله الله اکبر په قصدن عمدن پرې خو ساروی مردار او که خطا بس او په شړي باندې لګرو راشي ستیر شي نو چې د مسلمان د ځکه په بسم الله شته کنه چې د الله چا نه پاره الله د پاره کې بل چا د غیر الله د پاره خو نه کوي مسلمان دا خبره غوړي کې موجود در وخت سره نو علما فرمایي چې دا ایمان د اسلام دا قائم مقام دی چې د بسم الله الله اکبر او خدا پاک سره کې چنه یې را شول او قصدن مدن پرې خو نه به نه دی صحیح یو څه دویم څه دا چې دا بسم الله الله اکبر به وایي څوک ساروی کې دوه قسم کسان یو هغه چې چا لکه خپې وغیرہ نیولي یو هغه چې چا سره لاس کې چاړه ده دا بسم الله الله اکبر په چا ویل ضروري دي چا لاس کې چاړه ده پاغه ده کله غنوري وایو کوي نه وایي کوي نه دا څه پیدا نشته وایي به اصل کې دا کله اون ویل قصدنه مدن پرې خو دا وایي چې وایي وی ویل دا نه ویل څه پیدا نشته ساروی مردار او که خطا کې پاتې شنو خیر دې یو دا دویم صورت پس اوقات یو کسي هغه چاړه را لګي موږ اکثر داسې دی یو مشر کسبو نو قصاب مولا چاړه لاس کې ورکړه نور ما قصاب بم پاچاړو سره سیخ او چې زور ورګي او سره د برکت د پاره هغه تپکه وکړه سره د برکت د پاره هغه د سکو چې دا باندې وکړه اوس یو کس هغه چاړه لاس کې نیولې ده ولیکن قصاب مرسه یا بل تکړه کا سغه مرسه د چاړه باندې لاس یې خیره د لپاره چې کده یریږي سیم چې زه ورسره نو چاړه دوه کسان نیولې ده نو دې کې د ټولو لپاره بسم الله الله اکبر ویل لازم دي که یو ویل یو نه ویل نو هم سره مردار اورته خیال له کچته یو نه په خطا کې پاتې شنو خیر ده که یو پکې قصدن مدن پرې خو نو بساروي و خرابي لہذا یو هغه کس دی چې د چاړه لاس کې نیولې ده بل دې چاړه کې ورسره معین دی مددګار دی پی به نیول کې نه بلکې پرې چاړه کې ورسره چې کوم معین دی نو د دوه لپاره بسم الله الله اکبر ویل لازم او ضروری دی کله یو قسم قصدن مدن پرې خو نو به کاته خراب پرې مسله پوه شو کله چې ساروی لالو قبله ته لمو اور بهتر خبره ده که صدا سي زي چې نکیږي سوزر دی نو جایز قربانی کی کو هولي کنه غوړه بهتره ده چې قربانی ته مخشي کم کس چاړه را لګي چې د قبله ته مخشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګډ را سملو نو دا خپل خیخ په د ګډ پتیشي باندې کې خو اوس ګډ ساروی د پتیش غوړه خوري شو ګلګا دا چې کوم وګره د ساروی په دی ولخ پکې خیخ په دا په وګه باندې کې ته اساني او کني سوزري نشینو ضروري نه ده په هر حال دې طریقې سره باندې خپل کې چاړه کرا لګو اوس کله چې چاړه را لګو د ساروی کې سلور رګونه دي سلور رګونه کټ کول ضروری دي یو د سان علی ده خیال وکړئ کنه او په بنه کې نو قصاب ورشه ماته وخه یو د سان علی ده یو د خوراک نه علی ده دوه د دې نه خي او ګستر ته دوه غټ رګونه دي د اینی او دا جوړول کېږي خي طرف ته ګستر ته دوه غټ رګونه دي نو دا سلور ونه دا رګونه د اینی
او د سانالۍ او د خوراک دا څلور واړه ضروري دي. خو لیکن که چېرته داسې وشي چې د اینې رګونو کې یو کټ شو او د سا او د خوراک نالۍ دواړه کټ شو قرباني وشوله. ځکه مطلب د څاروي نه د مرداره اینې ایستل دي او دا باندې کېږي چې په دې رګونو کې کم سے کم یو کټ شي. دواړه ښه خبره ده. خو که چېرته رګونو کې یو کټ نه شو د سا نالۍ او د خوراک نالۍ کټ شو نو بس سا یې بنده شوله هغې څه به مړ شي خو اینه خو نه وتله. دمې مسفوح د بهدونکې اینه دی ته دمې مسفوح دا ایستل ضروري دی. نو که د دې رګونو د کټ کولو نه مخکې څاروی مړ شو نو څاروی مردار دی. نو دا دوی اینې رګونه چې کوم دي نو دې کې کم سے کم دوانه خو ډېره ښه خبره ده. که دوانه نو کم سے کم یو پکې کټ کول ضروري دي. دا دمې مسفوح دی چې دا اینه ترې ووتله نو بس څاروی جایز دی قرباني وشوله. کله څاروی حلال شي نو فورا د هغه نه څرمن ایستل نه دي پکار، لږ یخول پکار دي. پای کې وجه ده چې تر څو پورې د څاروي نه سا نه یې ختلي. علماو لیکلي د ژوندي څاروي نه که چېرته لاس پره کټ شي نو دا ناجایز د مردار دی. د ژوندي څاروي نه لاس په کټ کول او پخول او خوړل د څه دي مردار دی. نو هغه نه لاس نه ده وتې او څرمن یې دې ویستله نو بیا خو به پکې هغه مسله راشي. لحاظ یې ښې په قرار یې پرېږده. د حلالۍ په وخت کې الله ته متوجه کېدل پکار دي. څونه ملګري چې فضول بحثونه نه کول پکار، نه ویډیوګانې جوړول پکې هېڅ هم ضرورت نشته. الله ته متوجه کېدل پکار دي. یا الله عمل مو کو یا الله ورسره نه قبول کړي. د عمل توفیق میلاوېدل دا د قبولیت نښه نه ده. د عمل توفیق میلاوېدل د قبولیت نښه نه ده. قبولیت نښه نه چې اوس الله نه غواړو. ابراهیم علیه السلام خانه کعبه جوړ کړو، ربنا تقبل منا، لږ یې دعاګانې. نو دې وخت الله ته لږ متوجه شو چې الله ستا دپاره هم دا څاروی قرباني کړو، تېره نه قبول کړي، الله تېره نه قبول کړي، تېره نه قبول. په دې مسله پوه شوي. دا کم تفصیل چې بیان شو نو دې ته موږ ذبح اختیاري وایو. دا ذبح اختیاري ده. څاروی ته پروت دی، چاړه دې پرې راوړي، دا ذبح اختیاري دی. یو بل قسم دی ذبح اضطراري. کله کله داسې وشي چې نانجاړه غونډه کې کسان دي څاروی ته ایسته وتښتي، څیري شي. کراچۍ کې هم دا کیسه ډېره کېدله. اکثر به دې سره به دې لارو کوڅو کې دا منډې به دې والې، ماشومان یې روباسي، ایستې ویرېږي، نو به یې نشي قابو کولی. د قربانۍ په ورځ به ډېر داسې واقعات کېږي وتښتي. و دا څاروی ستا قابو کې نه راځي، و دې سره به ته څه کوې. یا مثال به درته داسې جوړ شي یو څاروی ستا نه کویا ته پرېوته. اوس که ته ورکوزۍ کې ولته حلالۍ کېدای شي دنه مړ شي. اوبو ته پرېوته، تور پسې ورکوزۍ کې ولته حلالۍ مړ شي دنه. خاوره پرې را پرېوتله، څه غر مر وغیره پرې راغی. اوس هغه ته د هغه مرۍ راښکاره کې کېدای شي دنه مړ شي. ډېر صورتونه راتلی شي. نو په هغه صورت کې به ذبح اضطراري، مطلب د ذابح یعنې حلاله کوونکی په شرعي طریقې سره په حلالۍ باندې قادر نه دی، هره وجه نه نو بیا به ذبح اضطراري کوي. ذبح اضطراري کې دوه څیزونه عام طور سره استعمالېږي. یو تیره څیز، مثال په طور چاقو، چاړه، غشې، تیره کاڼې، پوستکې، یعنې کوم څیز چې هغه مږلو سره انسان زخمي کوي. یو په دباو سره زخمي کول دي. کاڼې روغ کاڼې دي ویولې ویشلې، دغه شلول دي، هغه نه. بلکې که دا کاڼې تیره مخې شته دی، که هغه ته ومږي نو دا زخمي کول کوي. پوستکی دی، غشی دی، چاړه خو ټول په خپله باندې دغې نمونې مخکې نه دي. نو ګوره که چېرته یو کویا ته څاروی پرېوته، اوس هلته موږ دوه طریقو سه، یا خو دلې په مشین یې ووله مړې کړه، او یا دا دی چې یاره موږ یې په تیره سیز باندې وولو. نو که چېرته په تیره سیز دې ویسته د بدن هره حصه چې ولګېده او اینه دې لاړه او ستا د ورتګ نه مخکې هغه مړ شو، دا څاروی جایز دی استعمالولی شي. مسله پوهېږې؟ او که چېرته په مشین دې ویشته او ټوپک وغیره دې ویشته چې هغه زخمي کول نه کوي، شلول کوي. زخمي باندې خو پوهېږې که نه؟ په تیر راوالې وی پکې او زخمي کول کوي. یو دی چې په زور باندې، نو ټوپک ګولۍ دا دباو سره زخمي کوي. نو ټوپک ګولۍ زخمي کول نه کوي، دا خو د بارودو د وجې نه کوي. لحاظ هغې سره به نه کېږي. نو که چېرته په ټوپک باندې دې ښکار ویشته، څاروی دې ویشته، پر و دې غورځو، نو سټریکټ د ستا د قابو د لاندې راغی، د مړ کېدو نه مخکې که د شرعي طریقې سره حلال کړو نو جایز، که د حلال نه کړو ناجایز.
په مسله پوه شوئ چې لحاظ یو څاروی داسې وده څوک خواله نور چې څوک ورځي په خکر کې وچتئ یو خو دا نه کې تجربه د قصاب یا د چی په چاړه دی وولي هر ځای چې زخم وچوکي هغه ژوندی دی په ماشین دی بېشکه وولي خو تیار دی ورته ورسېږي چې څنګه دی را پرېوځي چې فورا یې څه کړي حلال کړي ذبح اختیاري باندې پوه شوي چې نو دا ذبح اختیاري او ذبح استعراضي څاروی حلال شو څاروي حلالۍ کې عام طور سره د عوام په منځ کې لږ ونښلي دا غوټه نه ده او خو دا ورته وایي بر حلال کو لاندې حلال کو بر حلال نشو مردار دی او لاندې حلال نشو مردار دی واغه دا واغه ښه خبره ده علما فرمایي چې د دې غوټې او د سینې په منځ کې څاروي کې هم دا غوټه مرۍ کې لیدلې که نه د دې غوټې او د دې سینې په منځ کې دا دی چې دا غوټه بره پاتې شي او د سینه لاندې او دې ځای کې حلال شي نو به دا ټیک خبره ته خیال دې کې شک نشته دی خو لیکن نور علما فرمایي چې نه چې دا پوره مرغۍ که د غوټې نه لاندې وشي خو ډېره خبره ده خو که چېرته د غوټې نه بره هم وشي نو هغوی وایي موږ تجربه کړې ده تجربه کارو کس موږ تپوس کړی دی چې د غوټې نه بره هم د ساه نالی د خوراک نالی او دغه د اینې رګونه دلته کټ کېږي نو چې کټ شو مطلب د هغې نه مرداره اینه ایستل دي او هغه کټ شو د ساه نالی او د خوراک نالی پکې پخپله راغله نو که د غوټې نه بره وشي جایز دی ولیکن که د غوټې نه لاندې وشي لږ ډېر ښه دی او ډېر غوره او بهتر دی څاروی حلال شو پرې پوه شئ څاروی چې کله حلال شي هم په قلاره د هغه نه سرمن ایستل دي چې ښه یخ شي سرمن په داسې طریقه شي چې ضایع نه شي اوس خو اګر چې څوک نالی خو کله کله قیمتي نو چې خرابه نه شي چې قیمت کې فرق نه شي څاروی حلال شو اوس د غوښې د تقسیم خبره ده غوښې تقسیم په دوو طریقو سره کېږي یعنې یو خو دا دی چې ستا ځان له څاروی تاسو پکې څوک هم نشته تاسو پکې باري څوک شریک نشته دی نو چې نشته تقسیم ته هم ضرورت نشته دی بس ستا څاروی دی درې حصې کې یو ځان له کې دی یو ګریبانان یو رشدان اور په ټول څاروی ځان له کې کېږي هېڅ خبره نه خو که چېرته شرکاو کې څه یو قسم شریک دی عام طور سره اووه شریکان نو اوس د غوښې تقسیم دوه طریقې دي یو اټکل تقسیم ډېرې ساسي دا د چا دا د پلنکي دا د چا دا د پلنکي دا د چا دا د پلنکي یو اټکل تقسیم دی یو ټیک ټیک په وزن سره تقسیم نو که چېرته اټکل تقسیم دی نو دا یو صورت کې ناجایز دی او یو صورت کې جایز دی ښه تقسیم دا دی چې په وزن باندې صحیح طریقې سره تقسیم شي په وزن باندې چې دا چا څومره غړی رسي کم رسي زیات رسي هر یو ته برابر برابر ورسي دا ښه خبره ده خو که چېرته اټکل هم تقسیم کو یو کس ته کیلو باندې دړی غوښه بل کس ته کیلو کم غوښه نو دم سود وکړو هغه هم سود وکړو ځکه غوښه کې دا تللی کېږي هم دا هم جنس هم دی پته نو جنس دواړه کې موجود دی علما پوهېږي او کله چې داسې څیز راشي نو دې کې کمی زیاتې سود دی لہذا غوښه هغه ته هم برابر او تا ته هم برابر خو لیکن هغه ته کم او تا ته زیات نو ستا لپاره خوراک ناجایز تا ته زیاتي راغی سود دی هغه ته هم کمه میلاو شو هغه ته هم دا کمی چې کوم شو هغه دپاره هم سود نو دا زیاتي شیز خوړل ناجایز دی اگر چې هغه لپاره خوړل جایز دی هغه چېرته شرکا په خپله مرضۍ باندې وکړي چې هلکه موږ دله ډېره ورکوو دله لږه ورکوو نه چې د سودي معاملاتو کې رضامندي سم دا ناجایزي کې نه شي ډېر دویمه طریقه په اټکل نو د اټکل طریقه دا ده چې بېشکه ډېري ساز کړه یو کې به کمي یو کې به زیاتې خو لیکن هغې کې داسې وکړه چې یو ډېري کې څلورو کې مثال طور خپې کې ده بله کې سرمن کې ده بله کې اینه کې ده بله کې ژبه کې ده یعنې داسې د غوښې نه علاوه څیزونه پکې کېده نو چې کوم کمی کو دا هېره شي نو دا معاف دی په دې مسله پوه شو چې دا د غوښې تقسیم دی تقسیم وشو اوس د غوښه خپله ده ټوله پریزر کې ځان سږدي په خلکو یې تقسیم یې خوښې وپکړل خلکو وخورئ څنګه چې د غوښه د ټول صورتونو ستا لپاره جایز دي په دې مسله پوه شو چې دا تقریبا چې د قربانۍ متعلق کوم اهمین سلام هغه بیان شو او د چا په ذهن حاجی سرمن دا سرمن دوه قسم کارونه یې کولی یو خدای چې انسان خپل ضرورت کې راولي هېڅ خبره نه ده بلکل راوستی شي څنګه چې د غوښې استعمال ستا لپاره جایز دی د سرمن هم جایز دی که سرمن ته ځان له پخې هم خوړلی شي که څه سیس ته جوړی ستا خوښه تا ته هېڅ نه البته که چېرته دې خرڅه کړه نو اوس دا قیمت صدقه کول په تا لازم دي غوښه د خپل استعمال کې راوستی شي هغه یې والا خوري چا له ورکوي هر څه جګې ته د اجازت دی مسلمان له ورکوي کافر له ورکوي غریب له ورکوي مالدار له ورکوي هر قسم اجازت شته خو که چېرته دې خرڅه کړه نو خرڅ په دوه قسمه دی یو خو دا دی کوڅې مخې ته یو کس راغی هلکه سرمن راکړي بالټۍ والا او یا دا دی سرمن راکړه پیسې والا نو که چېرته سرمن یې په پیسو خرڅه کړه یا په داسې سیس په بدل کې د خرڅه کړه چې هغه سیس ته نه استعمالوي هغه به ختموي هغې نه پس به استعمالوي
مثال په تور کوسه مه ته یا یو کوسو هغه بادرنګ خرڅول تورې خرڅول خټکی خرڅول نو دې خټکونو به زه الف پیدا لم چې وی خورم دا خټکی به ما څه به ذات خود پاتې کیږي نو د داسې سیس په بدل کې خرڅول ناجایز دي ها که چېرته داسې یو لوکمه چې زه یې ورکم څه لوښی والم بالټۍ والم بل څیز والم هغه لوښی زه استعمالوم نو بیا د داسې سیس په بدل کې سرمن ورکول جایز دي خو لیکن ښه خبره دا ده سرمن اوله چاله یې ورکړو اوس په ارزانه څوک به څوک څه کوي په بهرحال سرمن په خپله هم استعمالولی شي به ذات خود سرمن چا غریب له هم ورکولی شي مالدار له هم ورکولی شي مسلمان له کافر له هر چا له ورکولی شي څاروي کې څه څیزونه داسې دي چې هغه ناجایز دي د هغې خوراک نه دی پکار جی نمبر 1 څه شی دی جی حرامي مغز نمبر 1 وینه دم مسفوح ورته وایي یا بهته هو هون دم مسفوح دویم حرامي مغز جی کلمي ظالمه خلک دي څه کلمه کې دنه چې ګرځي او ګند دی جی څاروي کې اووه څیزونه حرام دي جی نمبر 1 ګزار پوه شو دویم تریخی څه ته وایي دا خوراک دی په خپله تریخي که د په اردو کې پت ته وایي که نه دغه نمبر 3 سترګې سترګې خو نه بنده څاروي سترګې خوري چې سترګې دې غټې شي جی دریم شاباس زه ته ځکه نه ویم چې دا اجزا کوي چې به کله څاروي کې دا څیزونه حرام دي د خوراک ناجایز دی جی نمبر 3 نمبر 3 جی شاباس شاباس راته وایي که نه یاد اندازه خو زړې دی کېږي نه څاروي کې دا څیزونه حرام دي د خوړل ناجایز دي نمبر 3 شاباس ورا تش او دسماتي زي عربي کې ورته ذکر وایي تش او دسماتي زي د غډ او دسماتي زي ما پخانه ولیکله ها پخانه نه ده پخانه زي 4 نمبر 5 جی شاباس شاباس غاښونه څو خوري هډوکي خوري غوږونه نه غوږونه کې اوس مثلا حرامي مغز کیسه نه جی حرام مغز نه دی جی شاباس ها شاباس 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 هم سیزونه دي ګریا زه یو ورته پکې زوم یو زما ته راځي مسانه مسانه خو پیژنې کنه کوم ځای کې امتیاز جمع کیږي ته دې خوراک ناجایز نمبر 6 جی نمبر 6 غدود پیژنې پسامي کې رسولي کیږي رسولي کیږي غوښه داسې ډکه شانتي چې د پټې شانتي هر څه غدود ورته وایي د دې خوړل هم ناجایز نمبر 7 جی نمبر 7 عائشة مسؤول قدي توصل دقة سوش كده فيديو ورته سلو مو څه شي لګا د مذکر ساوي انلي انلي هغه ځای نه خو سيتيان ورته بار به کوي دقه شي زو دا وسی زونه دي ها دا په ساوي کې خورل نه جاي دي نه علاوه لره دي وغيرها څه ګنمن ته سباګه خورل جایز دي ساوي کې دوه قسمه نه د پلیته نه پاکي په اعتبار سره فرق به وګورو ساوي کې هغه نه پلیته دا کم ته چې دم مسموح دا حلاله په وخت کې پريشر سره چې کوم انوزي دا انه مردار دا حرامه ده د دې هر قسم استعمال ناجایز دی د دې سکل د دې خړل د مردار دا ناجایز دی او مثلا خو یې کنه څنګه ځان چې یاره د قرباني ساوي هغه نه سکی انه مردار دا ناجایز دی د خوراک ناجایز دی مردار خوري نو دا غده دویم نمبر اینه هغه دی چې په دې وخت په سینه ختی نو دا پاک کړه دا هیڅ ګناه نشته لہذا دوړو کې فرق د طهارت په اعتبار سره داسې کوي چې د دم مسکوک کمی نه چې وبېږي دانه په وخت دا مردار د کپڑے ته ولګي د پلیت زیت ولګي پلیت او بو ته پرې وته نه پلیت او هغه وغه چې کوم اینه د بشر دي چې دا اینه وتی الا کدا وتی نو وغه چې کوم اینه د غینه پاک دا اګه بدن ته ولګي د کپڑے ته ولګي د زیت ولګي نو نجس نه دي چې نجس ورځي پاک پرې پوي شو هاي اوس کو څوک څه پوس کول واري دې درې کول او پارز نه دي نه دي مستحب فتل دي شاته حقیقت هوړلې شو مستحب هو د درې کې ځان لګي ضروري نه ده جی جی
چې کله قرباني وشي نو مخکې به دا رواج وي تاسو کومه کومه قربانۍ غوښه وروسته بل حساب لکه ولسي دي مخبري سره بیا هغه غوښه چې نو درې حصې کړو یو حصه به دی نو خپل اولاد بل حصه رشتهدارانو ته او بل په مسکینانو به تقسیمېدله صحیح آیا دا صحیح ده او تاسو پکې دا خبره وکړل مشکوک شوم که نه نه جی اصل کې حصہ دا درې حصې ضروري نه ده مستحب طریقه ده یو ځان لګې ده ته ستا اولاد ستا کور وغیره دویمه حصه رشته دارانو لګې ده او درېیمه حصه غریبانانو هم ستا زما خبرې یو مطلب دی جی شابه جی بل څه صرف بالا حقیقه حقیقه کې ګوره دا دوه چیلي ضروري نه دي حسن رضی الله عنه لپاره نبی علیه السلام یو چیلې لاله کړی ده نو هلته یو حصه جایز ده او غټ صحابي کې یو حصه د دوه چلو قایم مقام ده کافي کېږي ضروري نه دي مړي دوه قسم دي یو خدا دی چې یو کس وفات کېدو په مسله ضروري وه ټایم کې ما باندې که چاته پوښتنه یو کس حصه تاسې نیولې ده شنیک دی دا سره او داسې چلو شو چې دی مړ شو وفات شو نو چې کله وفات شو نو د هغه په ورثو په اجازت سره ته دا قرباني کولی شي د ورثو په اجازه که د ده د اعمالو د وارثانو شو یا هغه چې کله وفات کېدو وصیت یې وکړو زما طرف نه قرباني وکړئ نو که وصیت یې وکړو ثلث مال کې د هغه طرف نه قرباني جایز ده او که ورثه یې د خپل طرف نه ډېره خبره که چېرته یو کس تاسو سره په قربانۍ کې شریک و د قربانۍ نه مخکې مړ شو وصیت یې نه دی کړی د ورثو نه د اجازت نه دی غوښتی دا کوم حصه چې حلاله شو نه د ده قربانو شو نه د دې باقي کسانو حصه وشوه قرباني نه کېږي صاحب جایز دی خبره باندې پوه شو نو که چېرته داسې کس لپاره کومه قرباني وشي په ورثو په اجازه چونکې مال اوس د وارثانو دی نو په خپله هم خوړی شي نورله هم وخوړی شي هر چا ټول خپله هم خوړی شي نورله هم ورکولی شي حاجي دا غوښه په ټول باندې تقسیم شوه او د هغې د پاسه وویل چې دا د چا د چا د خو نه نه بیا خو برابر دی هغه صرف حصې تقسیم اطمینان قلب دپاره پر اندازې کول ښه خبره ده مفتي صاحب دا زرمن چې یو کس په مزدورۍ لګیا دی هغه ته اجرت کې ورکولی ماشاءالله ډېر ښه څه موسی شابه دي چې جومات یا مدرسه کې ورکولی حاجي ګوره تاسو مثال په طور یو کس راوستا کسان طور زموږ قصاب نو قصاب د حلالۍ دپاره راوسته قصابۍ پیشه بالکل جایز ده بعضې صحابو د قصابۍ پیشه کړې ده هېڅ ګناه نه ده نبي علیه السلام هغوی دا پیشه وه داسې په کتل نه پکار کله دې راوستو نو چونکې دا یو مزدور دی څنګه چې د بیکارۍ وغیره لپاره مزدور راولي هغسې دیاړۍ خبره کې یا مخکې نه مشهور دی چې یاره دیاړي د عام طور سره دومره ده نو خبرې ته ضرورت نشته بس هغه به ورکړي نو دا ستا یو مزدور دی ته راولي نو دوه قسم دي یو خو دا دی تش حلاله سنبالو بیا منګه نو د هغې بیل قیمت او یو دا دی چې پوره څاروی به راله سنبالې نو د هغې بیل قیمت بیله مزدوري نو مخکې نه ورسره خبره صفا کې کله دې ورسره صفا کړه هغه له حقه پیسې یې ورکړي د هغه د مزدورۍ په بدله کې د څاروي څه قسم څیز ورکول پړی شو څه ورته وایي دغه شي شو د څاروي مثال په طور لری شو کولمې شو هر یو څیز که به طور تحفه او هدیه ورکوي جایز ده که به طور اجرت ورکوي ناجایز ده که دې ورکړله نو هغومره قیمت په صدقه کې ورنه قربانۍ برماسه کړو او جومات او مدرسه کې هر چا له ورکولی شي دا د قربانۍ غوښه چې کس قرباني کړې ده خپله او ته مطلب هغه ته ورکول غواړې د مسکینانو څه تاسو پاتې دی نو ورکولی شي هر چا له ورکولی جی حاجي کوم څه د واغستو نو د حلالۍ پورې د دې نه هېڅ قسمه پیدا اخیستل نه دي پکار سورلیم پې نه ده پکار هېڅ قسم چونکې دا د الله دپاره دی چې نو هېڅ قسم فایده ترې نه پدې حاصلېدو اوس که څاروی پی والا دی او یخ اوبه وغیره څه طریقې سره پی تښتېدی شي ډېره ښه خبره ده خو که تکلیف یې ورته نو پی ترې ولوشه د هغه پی صدقه که او که خپله دې استعمال کړه د هغې قیمت صدقه کړه د څاروي نه وړی اخیستل یخته اخیستل دا جایز دي خو که ترې واخیستل خپل استعمال کې دې راوستل نو بیا به د هغې عمره قیمت صدقه کړې او یا هغه شي صدقه کړه جي یو کس داسې دی قرباني ونه کړله قرباني پرې فرض وه او قرباني ورته پوس په کار وکړه
ظاهر کله کله ورته زم قرباني ورکړه قرباني ورځ تیر شي د 12 ذوالحجه 13 دی مو څه کوي ساروی شتا یا پرون کې چې کوم د غریب مسله ذکر شوی وای چې هغه ساروی یو ورک شو بل واغستو دا دویم ساروی د دینه پس راغی نو اوس طریقه دا ده چې باندې قرباني فرض وا د ارس وجنه د قرباني دی ورځ کې ونکړه نو اوس پر دینه پس د غوا د ومي سي قیمت معلوم دی وکي معلومات دی وکي چې ومي سا د یو ساروی کې ومي سي د قیمت څومره جوړیږي یا د یو چيلي یا د ګډ قیمت څومره جوړیږي عمر پیسې صدقه کول ضروری دي اوس کله زر ساروی مالال کې فریضه د نه ادا کی دا رنګ کم ساروی ورک شوی او را پیدا شو د غریب لپاره چې هغه قرباني ضروری و نو اوس یا هو که چرته دی حلال کو نو هغه بټوله تقسیمول ضروری دي د مالدار لپاره دا غنه خوراک ناجایز د اهل او عیال وغیرہ لپاره خوراک ناجایز د دې صدقه کول ضروری دي او دغه طریقه دا روغ ساروی دي صدقه بل څه ته بوس نشته هغه دا کورس وشو نو امید دی چې علمي فایده به حاصله شي شوی نه ده دا غره کې موږ دی یو مسلې ته پوس کو نو الله دین برته آسان شي دا ګورو د قرباني غټه مسلې ما ساجي تاسو خپل ښکارا ومبي په باندې د سب په وزاره کې دا نو نه په دې زکات کې په دې باندې قرباني او دې خاصه غزاره 1000 روپۍ دي نه او دلته خو دا کم شي یا 15 دي یا سلوش دې څونه قیمت په سیوای دیږي ور ځان لا وخت کې ما دا خبره کړې و چې ځان له سونه د ځان نه چاندیشته نه نقدشته نه سامان تجارت شنو ضرورت نه زیاتی سامان شته ځان له سونه په پاو کې دونی مې تولنی چې یو مسم کم قرباني وشي یو زنانه د یو توله کاله ده او ضرورت نه زیاتی ورسره 1000 وغیرہ سشتا یا ورسره شلو پښته یو روپۍ دی ولې یا ورسره بل سشتا چاندی او بنگړی او ګوتمه دی ولې نه چې روپۍ قیمت دی اوس په دوه راجمو نو په شرط د نن سبا 2.5 توله چاندی نه چې کوم 60000 جوړېدلې کاغې ته مالیات رسېده قرباني ضروري ده هاي کوشش وکړو کنه د الله دین به عزت وکړو ان شاء الله زموږ نور د خېلی د شپې نه بعد نبی تعالی سے جمعه تسوم وي سیری جوړه هغه ان شاء الله د خېلی د شپې نه ما هم د پس پاتې شروع کیږي دا غي نه پس بیا ان شاء الله دوش کوي بدن کورسي نو کوم مرګري که چرته یو جمعه کې دا کول غواړي نو متوکل وای دی په زمين باندې دوی سره رابطه کو دوی په مشورې سره چونکه اوقات مقرر کیږي نو د دوی سره مشوره وکړو کم ځای کم دا کورس کول غواړي ان شاء الله موږ ته